ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا دير عزت مندو د قرآن کریم ملمنو او د قرآن کریم اوریدونکو د الله ملمنو چې الله تعالی تاسو ته هغه خلک ویلي دي چې الله در باندې فخر کوي څوک چې قرآن ته راجمع شي نو فرشتي ګرځي په داسې خلکو باندې چې وګوري هغه مجلس چې کله داسې مجلس ملاو شي هغوی ورباندې د خپل سکون هغه چادر خور کړي او یو بلې ته اواز کړي د فرشتي یو بل ته چې راشئ هغه ډله دا ده ځکه چې د قرآن په بنیاد باندې راجمع شوي هغه وجه دا ده چې دا د الله کتاب دی او د الله کلام دی د الله تعالی الفاظ دي د قرآن کریم بیا د جبرائیل علیه السلام بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نو الحمدلله ثم الحمدلله چې الله تعالی موږ تاسو امغه خلکو کې راوستو الله تعالی دې قبول کړي او الله تعالی دې موږ هم او خلکو کې حساب کې موږ بچي د تاسو او موږ د بچیان چې راغلي دي زنانه د شپې او بیا د دې حالاتو کې او د دې فتنو ته ورته الله دې دا قبول کړي الله تعالی دې موږ ته د قرآن آسان کړي الله دې موږ د قرآن کریم کو احکامات مطابق کار واخلي الله دې موږ تاسو ناراضي شي ورونو او بچیانو نن د حقوقو باره کوم خبره کړې وه نن د ښځې او د خاوند د حقوقو خبره ده ډېره زیاته ضروري ده ځکه چې موږ تصور کې دا دي چې مسلمان هغه دی چې صرف لمونځ کوي اودس کوي روژه ساتي حج ساتي کوي بس دا مسلمان دی حالانکه الله تعالی داسې مسلمان نه دی ښودلی چې هغه د لمونځ کوي روژه دې ساتي او حج دې کوي بس دا مسلمان شو دا مسلمان نه دی دا به صرف یو څو ارکان دي د اسلام یو څو ارکانو باندې انسان مسلمان کېږي نه بلکې مسلمان دپاره د ایمان نه بعد از ا هول ټول اسلام دی څومره چې د اسلام احکامات دي ځکه چې الله تعالی فرمایي قرآن کریم کې لقد جاءکم رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی دی تاسو ته د ټولې زندګي نمونې دپاره ټوله زندګي د هغه نمونه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم او تاسو به د هغې په زندګي بنیاد باندې وخت په تېروئ نو هغه انسان نو د حیثیت انسان د هغه کورني زندگی بارني زندگی معاشرتی زندگی سیاسی زندگی اقتصادي زندگی وغیرہ دا ټول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښودلې شوي طریقې په بنیاد باندې چې شي دا به مسلمان دی یعنی که سړی خاوند وي نو هغه مسلمان خاوند وي که یوه زنانه ښځه وي هغه به مسلمانه ښځه وي یعنی بیبي ښځه مور وي نو مسلمانه مور وي خور وي نو مسلمانه خور وي بچی وي نو مسلمانه بچی وي همدغه رنګې سړي چې د هر ځای کې چې کم د مسلمان یا د انساني زندگی تعلق دی ژوند سره د هغه ژوند هغه پهلو هغه د مسلمان لکه جماعت کې مسلمان نو بازار کې هم مسلمان معاملاتو کې هم مسلمان واده کې هم مسلمان غمونو کې هم مسلمان دې ته اسلام وایي دې باندې مخکې خبره شوې هم ده دا دومره تاسو ما مختصر باندې پوهېوالی نو نن درس انتهایی اهم دی لږ نه ډېر زیات اهم دی کوشش وکړئ چې تاسو هم ځان پوه کړئ واورئ یا ریکارډینګ هم ځان سره واخلئ ګروپونو کې تقسیمیږي که چا نمبر پکې نه وي هغه پکې ایډ کړئ او خپلو کورونو کې خپلو زنانو ته خپلو ماشومانو ته د خامخا واوروئ الله دې ما ته توفیق راکړي چې زه د حق ادا کړلی شم د قرآن او د حدیث په رڼا کې او موږ تاسو ټول د الله پې پوه کړي الله د عمل کولو توفیق راکړي کله چې الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کولو فیصله وکړله
نو فرشتي ته وویل نه الله تعالی فرمایل چې زه پیدا کوونکی یم د یو آدم د خلیفہ. نو فرشتو سوال وکړو چې را انکار نه وکړي، سوال د اعتراض په بنیاد نه وکړي ځان په یولو د پاره چې دا څه د پاره پیدا کړي، موږ شته استاد ذکر او اذکار کو. نو الله تو فرمایل چې انی عالم زخ پویګم تاسو نه پویګئ. ګورې کنه ته عجیبه مونته خبره راغله. فرشتو او فرمایل چې موږ په ذکر او اذکار کو، نسبح بحمدک، تاسو نه صفات موږ وایو او نقدس لك. نو الله وینا زنده پر نه پیدا کوم چې صرف ذکر او اذکار او تسبیحات کوي، نه بلکې دا زه خلافت لپاره پیدا کوم، دا به زما خلیفہ، دا به زما خلیفہ. نو دې کې کار بالکل بدل دی، نوعیت بدل دی، کار بدل دی. فرشتو ویلي چې مونږه ذکر اذکار تسبیحات وغیرہ کو. الله فرمایي چې انی عالم زخ پویګم تاسو نه پویګئ. سوره بقره کې دا ذکر تر شوی دی 30 آیات نه بعد. دا زه پیدا کوم به حیثیت خلیفہ د الله نائب. چرته پیدا کوم پسمکه کې سبا کوي خلافت بقای مې بیا بسی بیا برازي واپس دې لپاره ما چنه جوړ کړل. دې په پسمکه کې د خزان په یوې دا ډیره ضروری خبرې دي، تاسو منځ کې پوه نه شي، منځ کې سوال کوي. خیر دی دا زموږ بدقسمتي ده چې اهم درسو کې حاضرې پکې کم وي. بهر حال زه پیدا کوم انسان به حیثیت خلیفہ دا التاستوم. مونږ نن سبا معاشره کې چونکی پوی په کم شي نو هغه متعلق خبره کوم. زه دا الک استوم چې کرکټ وکړي، خو نه بیټ پیژن، نه بال پیژن، نه چرته ګراوند ته تللی دی، نه په دې کار پوهېږي. نو دا به زه د هوښیارتوب کار کوم، بل به د بېوقوفتوب کار کوم. یا چې دی لاړ شي دی بل څه کوي. اگر که دی به ډېر ښکلی، اگر که دی به ډېر تکړه وي، اگر که دی به ډېر بهادر وي، اگر که د سره به دولت ډېر وي، خو چې کوم کار ته مې استولی دی هغه کار به دی نشي کولی. نو زما دا ذمه داري ده چې زه دا کوم کار ته استوم د هر یو پلار چې هغه بچی الک یا بل یو کار مونږ کوو، دیوال جوړو مونږ ښه مستري ګورو، مزدوري کوو نو ښه مزدور ګورو، کوهي کندو نو عام مزدور ته مونږ نه وایو، د کوهیانو مزدور ته مونږ وایو چې په کار باندې پوهېږي. نو همدارنګې د ځمکې ته چې الله رالېږو، نو الله وفرمایل چې زه دته علم ورکوم، دا به په دې ځمکه کې زندګي تېرولو باندې پوهېږي، دته دا علم ورکوم. او دې دپاره به پیغمبران به راځي او هغه پیغمبران به د الله طرف نه هدایت ورکوي او هغه هدایت مطابق به دا ژوند تېروي په دې دنیا کې. ټیک شو. انسان ته ستړي هم کېږي، ملګرتي هم ضرورت دی او افزایش نسل یعنی بچی راوړلو هم ضرورت دی. نو الله تعالی د دې انسان د ښه یاد ساتي. بیا به زه کوم چې تاسو توجه سره دا خبره واورئ. دا آدم چې الله پیدا وکړو د خلافت لپاره، دته الله تعالی بیبي د عمدنه پیدا وکړله، عمدي آدم نه پیدا وکړله علیه السلام نه، او به حیثیت انسان پیدا وکړله. الله کولای شي چې فرشته را لګلې وي ورسره، الله کولای شي چې بل مخلوق پیدا کړی وي. الله د پر څه پلان ده، او الله تعالی عمدکرنګ انسان پیدا وکړو څنګه چې دا نر دی، عمدکرنګ پیدا وکړو، خود هغه جنس بدل کو، هغه جنس بدل کو. انسان بوله نرم انسان، خزه هم انسان، خو دا ټول یو شان دي، باوجود پوزه یو، سترګې یوې او غوږونه یو شان، وسر یو شان دي وغیرہ، ټول جسم سوا د یو څو اعضاؤنا او د ذمہداریانو نه علاوه د دویم کسي د آدم سره پیدا وکړو، آدم علیه السلام سره پیدا وکړو، انسان سره، سړی سره، نر سره. دې دپاره چې دا سړی چې دا کم کار ته استومه، دته به هلته ضروریات وي، دی به ستړی کېږي، دی به خفه کېږي، دی به غوسه کوي، دی به نرمي کوي، د دپاره به د خدمت ضرورت وي، د دپاره به روټۍ ضرورت وي، د دپاره به د کپړو ضرورت وي، د کپړو وینځلو ضرورت به وي. نو دته یو ملګری پکار دی او دی به هغه ملګري سره سکون حاصلوي، اطمینان به حاصلوي. د الله تعالی پیدا او هم دې دپاره کړو چې دی به هغې سره اطمینان حاصلوي. نو بیا الله تعالی دې سره د ښځې سره او دی خاوند سره خپلو کې مینه واچوله، الله واچوله.
الله د دواړو کې مینه واچوله دا د قران نه ثابتوم احادیثو د ټولې خبرې چې کومه ده قران کې موږ وایو چې تاسو بیا خو پوه شئ ور باندې چې دا خبره زمانه ده د الله خبره ده دی خپل کې مینه محبت الله واچول چې یو بل سره سکون حاصل کی نو دا دواړه الله راکوس کړل دنیا ته نو چې دواړه راکوس کړل نو اجتماعي معاملاتو کې کلم چې دوا درې لس شل زر کسان یو ځای شي نو یو پکې مشر پکار دی ځکه چې بیا نظام نه چلی یو به وای داسې زبل وای نه داسې نو جګړه شو یو به وای دال خپل بل وای نه غوخه خپل نو جګړه ده نو دا اختیار الله تعالی سړی ته ورکو چې امیر بتوي مشر بتوي فیصله بتکي سړی به فیصله کوي خزه به اطاعت کوي خزه کوئی کې سړی به فیصله کوي امیر به وي حاکم به وي خزه به اطاعت کوي خزه به اطاعت کوي د دې بیا دوه کارونه دي د سړی دوه بنیادی کارونه دي یو کار د زندگی ضرورت پوره کول دي مزدوری کول چې موږ بیا مزدوری کوي دی به کار کوي دی به ډاکټر وي دی به انجینیر وي دی به مزدور وي دی به دکان کې وغیرہ څنګه چې کوته خرچه راوړي دویم کار بده یو خو مسلمانی خلافت بقایمه د الله تعالی نو موږ په ډیر دی ټول ورځ بده لګي چې ټول ورځ دی لګي نه کیږي دا کار به کیږي نه نو د خځې د پاره یا دوه کارونه نو د دنه علاوه ورته یو بچی پیدا کول او دویم د سړي سره تعاون کول دغه دوه کارونه دي د خځې بچی پیدا کول او سړي سره تعاون کول دا د قران آیتونه ان شاء الله دا ټول ثابتوم دا دوه کارونه دي د خځې اوس کچېری یو سړی د خلافت کار نه کوي یا نشي کولای دا د خپل پیدایش نه غلط روان دی د دې مثال داس دی لکه دا عینک د نظر د پاره دی او موږ دا چولې دی غاړي کې د شوشه د پاره او یا یو بل کار وکړو یا سړی په ولو خو ګو یا بل کار دا چشمه دی د نظر د پاره موږ دی بل کار اخلو یا ټوپۍ د سر په سوالو د پاره موږ ته دستامه جوړ کړی دا نو که سړی دا دواړه کارونه نه کوي دا بیکاره سړی دی دا د خپل د کوم شي لپاره چې الله پیدا کړی دا نه الټا روان دی خلافت قائم ولې د الله عبادت کول تاسو پر اسانه کوم لګ او خذا دا کوم دوه کارونه دي چې یو د خاوند اطاعت نه کوي یو بچی نه پیدا کوي نو دا خذا هم الټا روانه ده دا د الله په مرزي نه ده دا الټا روانه ده اوس الله تعالی د دوه کسان راولېږل آدم او حوا علیهم السلام د دې بچی پیدا کړي الله تعالی په دې دنیا کې څومره چې زموږ ژوندۍ ده هر څه چې زموږ دنیا کې کیږي الله د هغه حکم د مینې او د محبت ورکړي د مریض پوښتنه ولې کوو د غریب سره تعاون ولې کوو زکات ولې ورکوو مشرانو ادب ولې کوو کشرانو باندې شفقت ولې کوو د دې لپاره د معاشره خوګوي تاسو جنگ جګړې نه تاسو خپل کې په نور مصیبتونو کې اخته نه بلکې زما عبادت کوي او نور غمونه در سره نه نو دغه معاشره عاشرهن نه ده وسیدل د دې بنیادی اکای چې کم ځنه شی جوړیږي بنیادونه د دې بنیاد چې کم ده د خدای او د خاوند زندگی ده د معاشره بنیادی اکای معاشره چې کم ځنه جوړیږي د هغه بنیاد کم چې موږ ور باندې دا تعمیر ودرو دا خزه او خاوند نو چې خزه خپل کار کوي خاوند خپل کار کوي تعمیر به کولای وي رڼا به وي سکون به وي د غرمو د یخني بندوبست وي خوشحالي وي هر سره ژوندۍ تیری او کدی خپل کار ټیک نه کوي دا بشین دي دا سر دی دا پین دی د پین خپل ذمہ داری ده د خپل ذمہ داری ده د سر ځان نه پین جوړ کو او د پین ځان نه سر جوړ کو دا کارونه کوي د ذمہ داری باندې پوره کیږي هر یو شی هم د کوي چې کم شي د پاره جوړ شوی دی هغه نه کوي هغه ژوندۍ به تباہي هم معاشره به تباہي هغه کور به تباہي هغه بچي به تباہي بچو سره هم زیاتې هغه بچو تربیت نه کیږي تباہي نو الله معاشره حکم دا کړی دی چې دا معاشره چې خزه او خاوند جوړي دا د خوګل هم دا وجه ده چې واده کې
الله پابندي لګولې ده چې سړی نه علاوه ښځې نه به هم پوښتنه کوي چې وخت دی که نه دی. تاسو پوه شوئ؟ جنۍ نه هغې نه هم پوښتنه الله رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړي چې د جنۍ نه یې خوښه هغه د جمه ورکوئ، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه رشته ماته کړې ده چې د جنۍ نه یې خوښه، او نه به جنۍ په خپلې مرضي نکاح کوي چې د پلار یا د ولي نه یې خوښه، ځکه چې اکمک لري چې د غلطي ونه کړي چې ته څوک یې دوکه نه کړي، نن سبا به دوکې وي ټولې، او څوک یې دوکه نه کړي، نو دواړه یې پابنده کړي دي چې یو بل مشورې سره به تاسو ودونه کوئ. داسې بې ځایه واده ونه کړي چې بیا سبا خفه یې، نه د کور ړنګېږي او نه د کور جوړېږي. ټیک شو. بیا شرایط الله تعالی ښودلي دي چې کله تاسو نکاح کوئ نو کف ګورئ. کف مطلب دا د برابري ګورئ، مطلب دا دی چې ته پښتون یې نو چې ته خپل خاندان مطابق رشتې نه کوي، بیا به خپل زندګي نه تېري، ځکه چې ښځه به زوروره وي یا به هغه تا نه ډېره ښه خاندان ولري، بیا به درته پیغور درکوي، ته به پیغور هم نشي چلولی، او هغه به تا ته نېږېږي، او که هغه د نیچ خاندان وي نو بیا به ته پیغور ورکوي. که نفاس خو د ژوندی دی، هغه پاسې د پیغور دپاره ناسته، بیا به هغه پیغور ورکوي. زمړه چا خو کولی نه او مونږ ته به ځکه راکړئ، نو دا ټول عمر مصیبت ده، ټول عمر مصیبت ده. نو اول نه الله ساتلي دي دواړه چې احتیاط به کوئ، اول نه په رشتو کې خاندان وګورئ، مسایل وګورئ، د خپل برابري وګورئ چې دا یو بل ته د پیغور او یو بل ته د تریخوالي او یو بل ته د بې اعتمادۍ او د ناقابل برداشت مسایل نه پیښېږي. د هغه وخت موږ احتیاط نه کوو، موږ وروسته بیا ارمان کوو. که چېرې هغه وخت نه موږ اول نه د الله حکم ومنو، موږ مسالې نه جوړېږي ډېرې زیاتې. ټیک شو، دې پورې خبره بهرحال مخکې راځو، تاسو خپله بیا پوهېږئ ورباندې. دواړه چې الله پیدا وکړل به حیثیت انسان، خو سره د دې چې دواړه انسانان دي، د دواړو باډي او د دواړو صلاحیتونه دا مخالف دي. ماشوم چې پیدا وشي هلک، دا چې کله د 2-3 کالو شي دا ټوپک غواړي نه، ما ته سایکل غواړي، موټرسایکل غواړي، بابا ما ته سایکل واخله، بابا ما ته دا ما ته ټوپک راوړه، ما ته دا په کاغذونو وغیره باندې ټول دا شونه کوي. جنۍ چې کله د 2-3 کالو شي هغه د بوډۍ غواړي، نانځکه تاسو ورته وایي دا غواړي، همدارنګه سرخي غواړي، همدارنګه د کور جوړي وغیره دا کارونه کوي، لوبې کوي، ځکه چې الله تعالی هغه جنۍ پیدا کړې ده، د کور جوړولو کار ورته ورکوي. دا سړی د الګ چې کوم دا صلاحیتونه الله تعالی دا ورکړي. دا موږ مور او پلار بیا غلط تربیت وکړو، زموږ د سکولونه نه دي، زموږ دا کاروباري ادارې دي، دا تعلیمي ادارې نه دي، دا کاروباري ادارې دي. دغه تعلیم نه ورکول کېږي، کاش کې چې دغه تعلیم ورکول کېږي. دا ټول کاروبار ته ګوري، بل څه ته نه ګوري. کله بچی د پاره دا ذمہ داری ده چې د بچی کوم صلاحیت ته هغه څه دی جوړ کی، د کوم صلاحیت ته هغه څه جوړ کی. یو بچی به صلاحیت د ډاکټري وي، هغه نه به فوجي جوړ کی، نو هغه نه فوجي شي نه ډاکټر شي. که فوجي شونه بیکار یو که ډاکټر شونه تکړه نه، ځکه چې هغه صلاحیت دماغ د دې نه وغیرہ بهر دي. دې په خو تاسو پوه شئ. اوس تاسو یو څو آیتونه واورئ چې اصول باندې تاسو پوه شئ چې الله تعالی موږ ته وښایي چې دا ما کوم خبره وکړه دا او دا زندگی اصول څنګه دي. اول خبره چې موږ کوم دا خطبو کې آیتونه وایو، هغه آیت د سورته نساء باندې ده. اول تاسو دا وایي سورې نساء اول آیت، یا ایها الناس اے خلقو اتقوا ويریږئ ګناه نه ځان بچ کړئ، ربکم رب تاسو، یعنی الله نه ویریږئ تاسو، رب الذي اغذات الله نه ویریږئ تاسو، الله غذات خلقکم چې تاسو پیدا کړی من نفس واحده د یو کسنا. ته دینه ولې بهتر یې، ته دا دم زوی دې دا بچی دا ولې تا نه خدا یو کس نه تاسو پیدا کړی، یو کس نه. وخلق منها زوجها، او پیدا کړل د امغه یو کس نه بیبي د هغه، یعنی آدم علیه السلام نه د هغه حوا علیه السلام پیدا وکړه، هغه نه پیدا وکړه. وبث منهما رجالا كثيرا، او خوارې کړل د دې دواړو نه سړي ډېر سړي دي، څومره دي دلته، څومره دي بازار کله کوم او دنیا کرونو عربونو دخل پیدا وکړل. مګه دوه کسانو، هغه یو کس نه د آدم نه. ونساء، او زنانه هم ډېرې خځې پیدا وکړل. نو واتقوا الله، بیا الله نه ویریږئ، بل اصل وپېژنئ تاسو د یو ښځې یو د مور پلار اولاد یئ. لکه موږ څنګه وروڼه جګړې به وڅوئ، د یو پلار اولاد یې تاسو داسې کوئ.
نو الله ټول انسانانو ته تاسو یو پلار اولاد دي، تاسو ولې داسې کوئ؟ تاسو ولې جګړې کوئ خپل بیا؟ الذي غزات الله تساءلون به والارحام، چې تاسو سوالونه کوي یو بل خدای دې لپاره رشتہ وکړه، متلون راکړه، زما لور وکړه، یا یو بل سره تعلق ساتي. اخر زم انسان یم، تم انسان زم پښتون یم، تم پښتون زم دای یم، تم دای. دا تاسو ټول خپل کې یو بل سره کوي او د رشتو ماتول نه ویریږي. ګورئ رشتې مو ماتوي، رشتې مو ماتوي. ان الله كان عليكم رقيبا، بشکل تعالی دې پتا سو باندې رقیب، نگہبان، نظر ساتونکی. الله مګوري ګوري، الله درته خیال دی ګوري، الله نه شي پټي دی ګوري. ان ژوند ته رولو به خیال کوه. یو سړی ډېر خموس کوي تو هغه براشي د خدای باندې وظالمي، دا د الله نه دی. یو خدای ډېر منځونه کوي ته دې گزاره وي، خو د خاوند نه یې خوغه، دا د الله نه دی، دا د الله نه دی. تاسو نو ور حیران بشئ د نن درس ان شاء الله چې رب کوي الله تعالی دې موږ تاسو کوی کی. یو آیت دا اصولي آیات ده. اصولي مطلب دا دی چې تاسو یو شانتي یې یو خلی سړی نه پیدا کړی. دویم آیات وره دا د سورې نساء شپږ درشم نمبر آیت مخکې درس کې تاسو اوریدل وو. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، عبادت کوي د الله، شرک مکه وي هغه سره هیڅ شی. وبالوالدين احسانا، مور پلار سره نیکی کوي. وبذل قربى خپلوان سره، واليتامى یتیمانان سره، والمساکین مسکینان سره، والجار ذي القربى خپلوان ګاونډیان، والجار الجنوب ګاونډیان چې پردي دي یا غیر مسلم دي. والصاحب بالجنب او اړخ ولا سره خذا یا خاون، خپل خدي سره خصلو کوا یا خپل خاون سره خصلو کوا. حکم دی باقاعده د الله، هر چا سره خصلو کوا، خپل پردي وغیرہ مور پلار او خدي سره هم او یا خاون سره هم. وابن السبيل او مسافر سره، وما ملکت ايمانكم، هغه چې مالکان شي دي خلاصونه دي تاسو. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الله مين نه کوي هغه کسره چې غني غيدون کوي او فخر کوونکی په خپل ځان. زه سره ماته دا خبره کوي او زه د پلاني لوري ماته دا خبره کوي. الله اذا سره مې نه خو دا خدای مې نه ده خو چې هغه ځان خوري، هغه ځان باندې فخر کوي، هغه ځان اتراوي. زه دا زول ویلګه دا الله نه ده. دا چې الله وي زشته مونږ بل څه په مقابله کې څوک ته خپل هغه خپل هغه امتیاز ونی څه په کوله. ته چې پیدا شوی ګنده وي ته چې مریم ګنده وي او ته اوس هم دې ته خپل پالي در باندې راول او خپل قولونه خبر نه. بهرحال مزق زين ما چې الله وي. او بهرحال دوم آیتونه اوس دریم آیات اول بنیادی آیتونه درته وایم د ژوندۍ تیرولو لپاره، بیا احکامات بیل خیم درته. سوره بقره آیت نمبر 221 کې الله فرمایي دا آیت دې لپاره درته بیانوم چې واده اول نه اخیال کوي چې خزه کم دي کو یا لور کور ورکې نو اول نه خیال کوا، نور ته جګړې نه راځي. لکه څنګه ما تاسو اول وایي ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا، مشرک مکوه تر څو چې هغه مؤمن شي نه. هغه خدای چې شرک کوي هغه مکوه، هغه خدای چې شرک کوي هغه مکوه. وګه تفصیلی دی او د وخت د شرک تفصیل کیږي تاسو ما بار کړل. ولا امه مؤمنه خير من مشرکه، وینځ دی وی خو چې مشرک نه یا ډیره خدای د آزاد خزینه چې هغه مشرک دی. دا د الله دومره بدی شي چې دا په نکاح مخه دلته کې خیال کوو چې غلط اول کوي. ولا تنكحوا ولو عجبتكم، اگر که حیران نه تاسو دې دومره خپلې د چې ډیره خپلې د مشرک د مې پیسې دی مې کو او څه هر څه صفات پکې ده خو چې ایمان پکې شرک پکې ده مې کو. دویم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، مشرکانو سړو ته هم په دینه کې نه ورکوي. ستومره به هغه مؤمن نه شي، هغه ګوره چې عقیده څنګه ده، سوچ څنګه ده، فکر څنګه ده، چې د مشرک نه ده. بیا درته مسلې جوړې کې به خپای غلطي به انت دا کړی ورسته بیا خمانه چې خوند ظالم دي، ظالم نه ده مشرک ته ځکه الله تعالی دې سزا کې انقلا ولې غلطي انت شوی ده. بنیادی اصول الله خدای دې چې شرک او توحید کې خیال کوا. ته وای چې دا خوند خو نامرد ده ځکه مالور خپدا، نو الله به دا په تور سزا داسې کړی. غلطي به انت کړی چې مشرک ته به ور کړی، اگر سزا به الله تعالی په دې بنیاد ته دلته درکړي.
همدا کریں گے لور دے پار همدا کریں گے خور وغیرہ دے همدا کریں گے سڑی دے پار یو بیا اللہ فرمائی اگر کہ حیران نہیں تاسو اولئک يدعون الى النار داخلت دي کی جنت دوزخ ته دی راغواړي دا مشرکو ځکه چې مشرک خدای دې کنه بچی به تکا گئی ها مشرک هغه په دې څه کوي چې بچی بسنګ موږ کوي څنګه باندې کوي وغیرہ او دا به جهنم ته برابر دی هم دا کوي دا سړی دی جهنم ته برابر دی او خدای به موحد او دا به وي بارل او الله تاسو جنت ته غواړي او دا در تعالی تعالی خیدی لپاره چې نصیحت قبول کړي دې په پوه شئ تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې واده څلور صفاتونو په بنیاد باندې کیږي څلور شیونو په بنیاد باندې خلق خزي خوخی یو دا چې مالداري یو دا چې حسب نسب خوي خاندانی خوي د خاندان جنې دریم دا چې خیسته نن سبا تقریبا لکان د خیسته او پسې ګرځي نو نه پوری چې ډاونه او کار سره په خیسته او څلورم د هغه دینداری ده نو خبر شي دینداری په بنیاد رښتیا وکړي تاسو پوه شئ مال ته وګورئ نسب ته وګورئ او خایس ته وګورئ دینداری ته اهمیت ورکړئ د سینه نه چې د نور ته اډو ګورو نه اهمیت دې ته ورکړئ چې دینداری وي کمالداري نو لاخره که خایسته وي نو هغه ډېر راخره او که خاندانی خو له هغه ډېر راخره خدا سینا چې دیني نه ته صرف خایسته وګورئ یا صرف دولت ته وګورئ پښتو متل چې د خان لور په نوم باندې داسې کی او اران ضرور ته بدل نه خو چې د خان لور ده نو خان لور ده بس هغه به بل شان دي بهر حال نو دلته کې احتیاط پکار ده اول کې چې رښتې کله کوي ځکه چې ورسره به د خځې خاوند ژوندۍ ده نو دلته کې د غلطي ونی شي دا دویم حدیث دلته سه انتظار عزیز سوال چې دا سړی او دا خځه به یعنی کوم دي حقونو کې برابر فرق دی نه حقونو کې فرق نشته یک یو شان دي دواړه څنګه مې تاسو ته اول کې وویل حقونو کې فرق نشته ګوري ذمہ داریانو کې فرق دی دا خصه کې د نن سبا د جدید تعلیمیات څخه خلک اعتراض کوي چې دا اسلام کې خځو باندې زیاته دی اسلام چې کوم قدر ورکړي د خځو ته دا د دنیا یو مذهب نشي ورکوي چې کوم سکون ورکړي دی کوم آرام ورکړي دی کوم عزت ورکړي دی انګريز او خځه راوېسته بهر دومره بربنده کا چې خځه اوس نه پويږي چې نور د تکم ځای وکړي هغه دومره به سکون شو بربنده کا خرڅي به موټرسایکل خایبه ته خځه هغه موټرسایکل کې د خځې څه کار دی چلته انجن وکړي طاقت وکړي پټرول وکړي نو ته خځه خایبه مثلا موبایل وکړي ته خځه دا خځه شو پیس جوړ کړي او اعلان کې الله ورته عزت ورکړي د دې عزت باندې بچ ته خپل ځای کې به بیل درس وکم ان شاء الله خو بهر حال نو الله فرمایي چې حقونو کې ګوري فرق نشته حقونه د دواړو برابر دي کارونو کې فرق دی ګاډه ده سایکل ده چې د ماشومان په سایکل کې د انډل څومره اهمیت ده او د ټایر هم اهمیت ده که یو سړی وي چې صرف ټایر نو صرف ټایر نو سایکل نشي جوړېدای او که یو سړی وي صرف هانډل نو صرف هانډل نو سایکل نشي جوړېدای تر څو چې دا دواړه په خپل ځای کې اونې لګي الله ودا سایکل کیږي همدارنګه چې خځه خپل کارونه کوي او سړی خپل کارونه کوي کارونو کې فرق دی حقونو کې فرق نشته حقونو کې فرق نشته اوس تاسو واورئ سوره بقره آیت نمبر 228 ولهن او دې زنانه او د پاره مثل الذي بشاند هغه کسدي سړی اې د دې حق هم دومره دې چې څومره حق دی علیهن په د باندې د زنانه باندې بالمعروف د الله د قانون او د رواج مطابق څومره حق چې د سړی دی هم دومره حق د زنانه هم دی څنګه دی څنګه چې الله حکم کړی دی څنګه چې په معاشري کې دی څنګه چې په معاشري الله حکم دی معاشره وللرجال عليهن درجه ها سړو یو درجه زیاته ده عليهن په دې زنانه باندې درجه تل اکی و درجه ده هغه درجه څه ده هغه ورسول الله تعالی خو دلې ده هغه نه تقایم د سړی او د خځې حقونه یو شانتي خو درجه برابر ده درجه کې خځه یو تن زیاته ده خځه یو زیات سړی زیات ولې زیات ده هغه ځکه سورہ نساء 34 کې الله فرمایي الرجال
سړی چې دي قوامون علی النساء دا مشرانی په زنانو باندې مشرانی به سره کوي دا درجه ده دواړه برابر دي خو مشري به تاسو دلته نه پنډای ته ځئ صحیح یا په خبر ته ځئ او یو ګاډي کې موږ کېناس او یو ګاډي کې موږ مثلا 15 یا 10 کسان یو دا 10 کسان ټول په خبر ته ځي کنه ځي خو ګاډي به څو کسان چلی یو اوس کدا 10 والا وای چې موږ ټول ګاډي چلو نو به ګاډي نه دا ګاډي به نشته یو به چلی او ډرایور نو دا ژوند دا تیرول د دې ډرایوینګ دا سیټ دا به سړی په لاس کې حقونه برابر دي او بلاری کیسکی نو دواړه بسکی او د اسماتی ته ودرېږي نو دواړه به ودرېږي خوراک لري کې کوي یو شان دی وکړي د یو اهمیت او غیر اهمیت بنئ اهمیت او غیر اهمیت بنئ البته مشروعي به سړی سره وللرجال قوامون علی النساء سړی به مشرانی په دې زنانو باندې ولی سوال راځي خاطی پوښتنه کوي چې دا سړی ولې مشري زه ولې مشر نه یم الله وایي ځکه بما فضل الله بعضهم على بعض اول خبره ده چې دا الله فضیلت ورکړي دي بس الله کړی دي تاسو الله مشروالی صلاحیت سړی ته ورکړي کوم شی چې مشروالی د پاره پکار وی هغه دماغ هغه عقل هغه زورورتیا دا سړی سره ده ما فضیلت ورکړي شپه الله دې متاسو ټول بچ کړي شر نه اچانک کور کې مار راوځي خدي څه کوي چغي وایي او سړی څه کوي کوتک ته منډه وایي دا الله صلاحیت ورکړي غل راو خدي څه کوي چغي وایي سړی څه کوي اټوپک ته منډه وایي ساتنه کوي سهار شو بچي ژاړي پي غواړي یا مثلا اگې غواړي ناشته غواړي خدای څه کوي ځان نه بتاوي دی مور کله پلار کله اندومره بلاړي شي سړی به څه کوي بازار ته وزي مزدوري به کوي الله دې موږ تمافیو کی غلا کوي خو بچی ته راوړي دا صلاحیت الله تعالی ورکړي دکان مچي مزدوري هم کوي تنخواه مخلي سره ګرمي کې وړاندې ټول ورځ یو تنور تم ولاړ یو مزدوري تم ولاړ دا الله تعالی صلاحیت ورکړي دا صلاحیت خزینه نشته بس نه نشته د خزینه همدارنګه سودا کوي خزا بازارونو کې چې کوم د خزو بازارونه دي هلته دکانداران خوشاله دا غدو وجه دي یو هغه بد اخلاقی ده لازم به بچی دویم خزه دوککیږي اسانه سره چې دا 100 روپو غس کپړه راوالي وینه را ده خانه ده هغه نه بل راوالي هغه نه بیکاری په 200 ورته وي او دا ډیره خانه بل هغه نه بیکار ورته راوالي ورته 300 وي او دا دنه ډیره خانه او دکاندار یې غولای دوککای دا سي دوککي په 2 منټو کې اسه تاوي کې دا خزه امجه ته خدي سودا کړی ابو خانه همغه پښتو کې همغه قبایلو کې متل دا مزدار دي چې د خرې د خدای ګټه وایي او د خدای د خرې د خدای څټه وایي د خدای د خدای ګټه وایي د خدای ګټه د ډېر مجبورین خلک وایي په چرته کې خدای ګټه کړی دا او یو مې په ژبه څټلې دا او مې په سترګو خړلې دا اټول مرغه اغنی غي دغه چې خدای غیر پر الله پیدا کړی دا او په ژبه څټي دغه چې خاوند پر پیغور او وجود پیغور دا لګره پیدا کړی او دوکه کیږي بهر وتل وغیرہ نور شل خبره په نوري مشکلات او پوری ګډوډ بچي ګډوډ حتی کی دا خبره الله په دې گواهی د چا لپاره نه کوم په ځینې معاشره ډېر ځات خبره ما یو درس یو 15 کال مخکې باغناران کې کړو ما د کور د خزو خبره وکړلې د خواخي خبره وکړلې د خزو خبره وکړلې بیا د خلکو حیرانو چیرې دا اغبل وجه نه وي قرآن مولان خبر لګا چې پټه پانا اشاره کوي ما د عادت پښته زما چې قرآن ته ناسه وځي صحیح خبره د نوکارې پیشي خدي هغه د بچو ستر سرونو کې هغه سپږی هم نشي صفه کولای چې هغه خدای بیکاره هم د شي تربیت هم د کرنګي د غي صفایي هم د کرنګي د غي اخلاق هم د کرنګي د غي کار نه ده الټا کار په لاس چولې یا مجبوری دا څنګه نه چې د مزدوري حرام ده حرام نه ده خدای خپل قوانین او خپل اصول دي راغلي ده نه خو زمونږ په قسمتي بیا دا چې مونږ نه هغه بیا وبس هغه مونږ نه وبس نو الله فرمایي چې یو خو ما فضل کړی دی په دې صلاحیت نور کړی دویم وبما انفقوا من اموالهم
دویمه وجه دا ده چې دا سړی خرچه کوي په دې ښځې باندې. شی به داسې سړی تاسو نه لیدلی کوي نو به خزانې وي. موږ پښتو کې جوړ دی خزانې وي خزانې وي چې هغه ښځې ته پرې غور ورکړي چې څنګه ښه کور مې درته جوړ کړی دی. نه بلکې هغه فخر کوي په دې باندې خپلې ښځې ته چې ګوره ما یعنې زه دومره تا دپاره ښه یم چې ما یعنې احسان نه کوي په دې ښځې باندې بلکې خپل ځان دا ثابتوي چې کني ما غوندې سړی په دې بنیاد باندې چې تا ته مې سکون درکړی دی خو تکلیف نه ورکوي ښځې ځان خواري مزدوري غریبي تکلیف ستړی ستومنه وغیره وغیره دې لپاره چې ښځې ته مې آرام ورسي. څنګه دې ورته ښځې ته مالک تاسو داسې یو ساده وایي پوښتنه کوم خو پکې کوي ما تاسو کور کې د کپړو ماشین شته په ایمان یې ووایي تاسو ولې اغوستو چې ښځې ته تکلیف نه وي د وچولو ماشین ولې اغوستو چې ښځې ته تکلیف نه وي ځکه چې ته خو نه وچوې ښځې یې وچوي چې هغې ته تکلیف نه وي دا جوړو ماشین موږ ولې اخلو چې ښځې ته تکلیف نه وي. سړی خو ټوله ورځ بار ګرمي کې تېرېږي ته پروا نه وي خو کور کې ښځې ته د یو پي ایس بندوبست خامخا کوي. همدارنګه هر یو شی دا کاروبارونه دي نه زیات ټول نه وګورئ د ښځو کپړې به زیات وي ولې ځکه چې ښځو کپړو سره مینه ده او سړی دا غواړي چې ښې نه ښې کپړې ورته واخلم نو کپړیانو پکې ګټه ده بې حسابه جوړوي او سړی چې ورته راوړي نو او هغه خوشحالېږي په دې باندې چې زه دا ښځه خوشحاله کړم په هغې باندې خوشحالېږي. دا الله فرمایي قرآن کې زه نه وایم دا زما خبرې نه دي چې کنې زه یو سړی مې ټارګېټ دی نو هغه دپاره داسې وایم یا یو ښځه مې ټارګېټ هغه دپاره وایم نه دا الله داسې ویلي دي وبما انفقوا من اموالهم ځکه دا سړی خرچه کوي نو خرچه کوي مطلب دا نه دی چې مزدوري کې پیسې راوړي نه دا ټول صلاحیت د سړي دی دا ټول کاروبار د ده دی دا ټول بازار د ده دی دا ټوله توجه ما ورکړې ده ته ده دا ټول ورکړې مې دې ته ده د دې یو بل تفصیل کې ډېر زیات وخت کم وي ځکه چې خپله موضوعونه بیا وضو کړي باډي درته وښیم چې کومه باډي الله تعالی د سړي جوړه کړې ده د میډیکل ساینس کې درته وښیم یا ښځې باډي چې کوم الله جوړه کړې ده تاسو حیران شئ چې الله تعالی دا د یو شانتي شیونو کې څومره فرق اچولی دی څومره فرق د ښځه ځان مړ کې خو سړي غوندې دا اواز نشي راویستلی دا یو اواز کې الله څومره خوند د هغې نرمي اچولی ده او د سړی چې هر څوک د ښځې شان د اواز نشي کولی شي نو یو منټ وکړي بیا ترې غلطېږي بیا ترې اواز غټ شي دا الله تعالی دې ته ضرورت دی سړي ته د غټ اواز ضرورت دی او ښځې ته د نرم اواز ضرورت دی. همدارنګه باډي یو دوه شیونه درته وښیم بې ادبي ډېره معافي صرف د دې لپاره چې د الله د قدرت درته ښیم ښځه چې شاته نه ګوري د کمر نه لاندې دا حصه د ملا تیر نه لاندې حصه دا داسې غټ بالکل داسې کاسې په شان دی الله جوړ کړی دی د دې ډېرې فایدې دي یو فایده ده چې ښځه پرې ښایسته لګي دویمه دا چې دلته بچی وي رحم دی دې نه مخکې دا د رحم کڅوړه ده دلته هغې کې الله تعالی بچی ساتي او نورې فایدې دي د خاوند دپاره شل نورې فایدې دي پکې د دې غټوالي باوجود چې ښځه مزل کوي خپې داسې نږدې لګېږي داسې بالکل نږدې لګېږي که چېرې ښځه داسې وي چې خپې داسې هلته وړي دا ډېره زیاته بده ښکاري سمه پواړه ښکاري کور کې هم بده ښکاري سره د دې چې د باډي غټه دپاره ده دې مقابلې کې سړی شاته نه وګوري تنګ دی داسې نری الله جوړ کړی دی خو خپې داسې کلاو دي خپې کلاو دي چې کم سړی به داسې نږدې قدمونه اخلي هغه ته به وایي چې نکۍ وایي نرخځی ورته وایي ځکه چې هلته اعضاله ورکړي دي د هغې ساتلو دپاره او دا د نبتوب نشانه ده دا د بهادري نشانه ده سړي چې خپې غټې وي دا مضبوط ښکاري خوند کوي ورسره د فوجیانو د ټیسټ کې یو شرط دا دی چې خپې مضبوط وي ځکه جنګ کولی چې دا تکړه وي او چې د ښځې خپې غټې وي دا بده ښکاري بده ښکاري هغه دا تاسو ته دې دپاره دا یو شی الله تعالی بیل جوړ کړی دی د کار په دپاره دا کار د هغې بیل دی ځکه کار د هغې بیل دی چې هغه کار بیل دی نو ځکه بهرحال الله فرمایي دلته ښځې لږې خفه شي چېرې د سړي بلې به موږ مشران کړي دي نو الله اوس ښځو ته وایي فالصالحاتو نو نیکې ښځې قانتاتو تابعدارې ښځې حافظاتو حفاظت کوونکې ښځې للغیب بما حفظ الله په نشتوالي کې د هغه شیونو چې الله حفاظت کړی دی د هغې
خدي دا سره ته مخه پکې ولې خپه شو ما کله سړی ته مشرولي یا مضبوطی ورکړې ده نو کار مې پې اچولی دی تا دپاره خو دوه درې شي نو وکړه بس ته کامیاب وي څه نیکه شه تابعداره شه او حفاظت وکړه د خپلې حیا بس دا ډېر دی تا دپاره جنت غواړې که بل څه غواړې دلته خو چې وخت یې وځي جنت ته نو چې جنت غواړې کامیابي غواړې نو دغه دوه درې شي نو وکړه صالحه شه تابعداره شه د الله او د خاوند او حفاظت وکړه د خپل ځان او د خاوند د پردي شیونو عبادت وکړه نو الله فرمایي واللاتی دې مقابله کې هغه زنانه دا خو د جنت ته دروند دي زنانه شي کنه بیا درته یو وایم چې یا بچیا یا ښځې یا بچی یا کور ورور څوک چې دي ښځې ته مه خفه کېږه ما که د سړی مضبوط پیدا کوو یا مشرولي مې ورکوو نو کار مې ورکړی دی تا ته ما اسانه کړې ده ته دا دوه درې کارونه وکړه ته به جنت ته ځې تاسو یقین پر وکړئ تاسو اسلام مطالعه وکړئ د قرآن او حدیث ښځې دپاره چې کوم جنت اسان دی دا د لسو سړو برابر نه هم اسان دی د یوې ښځې جنت ګټل الله په دې ګواه دی د قرآن ته ناست یم والله بالله چې د ښځې کوم اسان دی جنت دا دومره د بچا ده سړی به حرام کوي ښځې حرامو ته ضرورت نه پېښېږي سړی به سود کوي ښځې سود ته ضرورت نه پېښېږي سړی به دروغ قسم خوري ښځې دروغ ته قسم ضرورت نه پېښېږي سړی به جهاد کوي ښځه که جهاد نه کوي الله نه ملامته نه ده سړی به مانځه جمعې ته ځي کړي مونځ یې نه کېږي ښځه الله نه ده پابنده کړي یعنې ټولو احکاماتو کې ښځې سره الله تعالی ښېګړه کړې ده ښځې باندې هېڅ بوج نشته هېڅ بوج د ښځې نشته سوا د دې نه چې دا تندی کلاو ساته خاوند خوشحال ساته بس د الله او د الله رسول هغه هم ورباندې ډېر کم دی الله ویلي دي روژه مونځ دا ساته روژه کوه مونځ ساته روژه ساته مونځ کوه خاوند خوشحال سره جهاد مه کوه نشي کولی تا باندې نشته جهاد خیر مه کوه مزدوري مه کوه او ضرورت هم نه پېښېږي تا ته بهرحال بیا الله فرمایي چې دا خو دا ښځې دا بل طرف ښځې وګوره والتي هغه زنانه تخافونه چې تاسو یریږئ نشوزهن نشوز وایي نېغېدو ته دلته الله تعالی یو قانون ښودلی دی سړو ته چې که ښځه بدخویه وه نېغېږي بدوي معافي ده د غټو خاندانونو ښځې چې کور ته راولې دا لوی مصیبت دی اجل ته ستا خبره مه نېغېږي نشوزهن بدخویي کوي نېغېږي نېغېدو نشوز بله خطو ته ویلی کېږي لکه موږ پښتو کې وایي چې دا نېغېږي ولې نو چې ښځه نېغېده بیا به څه کوي نو اول فعظوهن نصیحت ورته وکړه وعظ نرمي سره یې پوهه کړه چې مه کوه داسې ولې کور ورانوي ولې زندګي خرابوي اخر که زه ډېر کمزوری یم یا زه ډېر فلانی یم اوس الله سړی پیدا کړی یم ته الله ښځه پیدا کړې نو اول ورته نصیحت وکړه یو نه وشو په نصیحت وهجروهن مراور شه هجرت وایي کور پرېښودو ته کټ ورته پرېږده کمره ورته پرېږده او که نور نه وي تبلیغ ته لاړ شي تبلیغ کې راځي داسې خلک او کور کې بل ځای وي نو هلته لاړ شي مباره ده کور ورته پرېږده هغه دې لکه زور ورکړه دا دویمه طریقه ده چې په نصیحت نه وشوه بیا دا کار ورسره وکړه بیا هم نه وشوه ښځه بیا هم نېغه ده نښه کېږي بیا به څه کوي نو وهجروهن فی المضاجع خوابګاهونه وضربوهن بیا یې ووهئ بیا ډنډه ورکړئ ویې وهئ او وهلو طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې ده چې په مخ باندې به نه وهئ او داسې سخت ګزار به نه ورکوئ چې داغ پې کېږي دا صرف د انسان او د ځناور کې دا فرق دی چې انسان ته کله چپېړه ورکوي یا هغه به ډېر خفه کېږي عزت یې خرابېږي او چې خر وي نو چې دومره مضبوطه ډنډه وي بیا هغه خر بیا ټیک مزل کوي نو که انسان وي نو ستا سره معمولي غوندې به د مسواک وهل به هم هغې دپاره کافي بیا دا کار ورسره وکړه بیا هم ټیک نه شوله یعنې څومره الله ښه طریقې سره موږ ورسره مونږ خبرې وکړو نه چې مونږ الله ښودلی دا ضرورتیت تړي او داسې به دا کوي او داسې به وکړو نه ستا د کور هغه بشتر هم درته الله ښودلی ځکه خو مونږ تاسو سره وخت وایو چې قرآن ووایئ چې کور د دننه نه خبر شي چې الله درته احکامات بیان کړي ستا ښځه درته الله برابروي او ښځو ته وایم تا خاوند الله برابروي همدغه رنګې بچی همدغه رنګې وغیره په دې مو نه شوه بیا به څه کوئ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا که خبرې ومنله بیا ورته بانې مه جوړوه وګوره یعنې وهلو بانې مه جوړوه مراورېدلو بانې مه جوړوه کور نه د ویستلو بهانې مه جوړوه کنځلې مه کوه
وهل مکوا فإن اطعنكم که اطاعت وکړو خبره دی منی بیا لای ځان بدر سره مې جوړ بیا آرام خو ولی ان الله كان عليا كبيرا تو الله مشر کړي خو ثانه یو بل مشرم شتا چې هغه الله دې عليا ډېر اوچت کبیر ډېر لوی دې تب څومره ډنډای د الله ډنډې نه ځان وساته تب څومره طلاق کی ک الله د طلاق در کو وی وستي جهنم نه به چرته سي او پلار کر الله شي ته به چرته سي دا ګور څومره یره الله سړی ته ور کړی مشر می کړی خو خیال کوا زه ډېر زورور یم زما کوتک به ډېر غټ دی زما سزا به ډېر لوی ده زما کور نه وستل به ډېر لوی دی علي کبیره الله ډېر لوی دی زیاتې نه ګورې ونی شي په حالو کې په وستلو کې وغیرہ وغیرہ د څومره خسته طریقې سره الله تعالی خود لیدا بیا الله فرمایي وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا کبیام تاسو جوړ نشوي خذا او خاون پنځیتون مو نشوا په مرورې دوم مو نشوا په بلی دوم مو نشوا په حل مو نشوا نو بیا څه کوي د عمله طریقه خود لیدا جنگ جګړه نه جوړي څلورمه طریقه وکړه هغه دا فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها یو سړی د خځې کور ولا راولا سړی کور ولا یو سړی د خځې کور ولا راولا نو کسان مقرر کړ دا تر کاکا چاچا سپینګیره راولې ما کور ما خبره نه مانی خځې کور نه می سړی راولا چې ترا شهره د خځې لګه سمو ته برابر کړ دا دوه بخپل کی د سړی ولا بم اولی د خځې بم اولی سړی بخپل بیان کی چې ما خبره نه مانی تاعت نه کوي دا د به حیا د به شرم ده سرتیزي د زبان تیزي د زبان دراز وغیرہ خځه بخپل خبره وکړي زما ذمہ داری نه پوره کوي ما ته خرچه نه اچي یا زما نور ضرورتونه نه پوره کوي بیا به چلو شي ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما کداد وکسان جوړ او غواړي الله به د دواړه جوړ کی بیا دا خبایان ګوشي دا سړی ورته وایي چې راته مکه ولا ستاسو ته غلطي کوي خځې ته وایي ته غلطي دی ولې داسې کوي ولې داسې کوي سم شه برابر شه سړی ته وایي ته ولې داسې کوي الله به جوړ ان الله كان عليما خبيرا لا قوله خبر ده خو بیا نه برابرۍ بیا د دې دوه کسانو اختیار ده دا کوم چې جرګي ولدي یا قاضي ده دی به وایي چې طلاق نکاح مات نو نکاح به مات شي دا خپل کور ته راځي دی خپل کور ته راځي تاریخواله الله نه ده کور کې به تاریخواله نه جوړو دا څلور تاسو سره اصلي دي دا استعمالوي چې کول مو برابرۍ کبيان نه برابرې دو نو سورۃ النساء بل کې الله فرمایي چې الله باقي ته نه خوند ورکی او خدای تعالی سړی تعالی تعالی فرمایي ته بلغ نه خدای درکې بلغ درکې تا نه را کولاو خدای ځنه چې ټول مرتبه ټول تندي په تاریخ تندي تیرې بیا به ته الله تعالی عبادت څنګه کوي ته بیا په سجدي کې توجه څنګه جوړه ته په سجدي کې ټول سوچونه د خاوند او د خدای وکړي ځکه الله تعالی د تقوا خبره ان د خذو او په بیان کې درې وړه ځایونه کې د خذو په بیان کې الله د تقوا خبره کړې ده ځکه چې تقوا اجتماعي عمل سره تعلق لري اجتماعي عمل د خذو او د خاوند د تعلق سره تعلق لري چې دا برابرۍ تا مزدوري تا کار تا مون تا روزه تا حج تا جهاد تا د دین دعوت د ارث برابر یو کپور کې جګړه کړی نو ته په هغه ټول تندې په دکان ته لاړ شي به د دکان هم نه چلی او صحیح خبره ده نه چلی او خدای د جوړ کې ماشومان پاتې شي نو خدای غنور زور نه دي ماشومان وایي یا ماشومان وایي او باغې نه زور وباسي غریبان خو ځای ځان دي دا ټول سزا خو هغه ته پراته ده وای ټکو کنسل کوه او دا نو هغه وهلو کې چې کوم ماشومان به رالوي شي نو هغه نه بیا د ډکوان لوفران چرسیان پډریان دا د ابو ماشومان نه جوړي ځکه چې کور کې ماحول داسې ورته جوړ شي هغه کې د تربيت شوی اصل خبره خو تربيت ماحول دی تربيت خو په کتاب کې نه کیږي تربيت خو ماحول کې کیږي نو دلته پلان نه کنځل اورېدلې د مور نه کنځل اورېدلې د مور نه چاپېړه خورلې د پلان نه چاپېړه خورلې ته خو خو د انګور جګړې لیدلې دی او دا هغه کې غلو شوی دی نو به څه جوړيږي زهره خبره هغه به جوړيږي چې کوم شی هغه اورېدلې په شی بهر حال د دې ټولو جګړې باره کې دا د خځو د خاوند دې باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث او ډېر عجیب حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شیطان خپل تخت په ابو باندې افودي او سحر کې د خپل کشران شیطانان واسطه کې لاړ شي خلک گمراه کوي دا مخام ټول راځي خپل بیان کوي
ما دا ګناه وکړه ما دا ګناه وکړه ما دا ګناه په سړی باندې وکړه ما دا شیطان په هیڅ نه دی کړی هیڅ نه دی کړی هیڅ نه دی کړی مطلب لږ کار دی کړی اخیری کې یو ورکوټ شیطان راشي وای ما د خدای او د خاوند په منځ کې جګړه واچوله نو دا مشر شیطان مو دا غاړي کې رټین کې چې تا اصل کار وکړو دا دومره اهمه خبره ده د خدای او د خاوند جګړه دغه د معاشره بګړه وایي ټوله دا څنګه ده چې صرف خاوند خپره یا خزه خپره نه دا ټوله معاشره بګړی دا شی دا وړه ګناه نه ده دا ډیره غټه ګناه ده سړو د پاره هو د خزه د پاره او شیطان په ټول نړۍ باندې خوشحالي سورہ بقره کې اوس یو بیل لخایم چې تاسو لکه پوي شي ور باندې اول ته سړو خبره خایم سړی دا وره خزم خرو غوړې دغه چې ورسره به خزه خپکیږي چې زموږ حقونه کوم اول سړو خبره وره الله فرمایي سورہ بقره درشم نمبر آیات کې چې کوم ما تاسو ته ابتدا کې وایي چې وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً الله پس مکه کې انسان به حیثیت مرد سړی خلیفہ پیدا کړی دی سړی خلیفہ پیدا کړی دغه ذمہ داری د خلافت ده عبادت د الله قانون د تاسو د دعوت ورکول دا وغیرہ دا ټول دلته ذمي تور باندې خبره ده تقوم بار الله مشکور راځي په خپل وره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر عجیب چې سړو د پاره بهترینه خزانه چې ما ورکړې د دنیا کې دا د هغه بیبي ده چې ما کوم خزانه ورکړې دي سړی ته کاروبار دولت ډاکټري انجینری دولت علم پوهه وغیرہ وغیرہ چې الله ورکړي خو چې کوم خن نعمت می درکړې هم ته خزه درکړې دا د الله د نعمتونو لوی نعمت ته ټول او بیا وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا فرمایي چې دا کوم خزه ده دا هغه زنانه ده چې وګوري ورته نو خوشاله شي چې ورته وګوري نو خوشاله شي هغه ته د پاره داسې ځان جوړي چې ته په خوشاله کېږي داسې خبره نه کوي چې ته په خفه کېږي ستاسو سترګو ته ګوري چې تاسو ته څه وایي تا اشاره ته ګوري تا اشاره څه کوي تاسو وایي چې خبره نه کوي تاسو دا خدای الله فرمایي چې کدا سي خدای الله چاته ورکړي وا دا د الله د نعمتونو نه ټول نوې نعمت ده نو تاسو خپل ځان او زنانه او توایم خاص کر تاسو خپل ځان وګورئ چې تاسو ته خواندان وګوري نو تندې ټول شي او نور خوشحال شي هغه همغه خدای کو بل دا بیره رماږي او خبرې کولاونه کوي غره کوي نه دا چې ته ځان پوهړ کړي چرته زړې کپڑے به چولي چرته خړې کپڑے به چولي چرته بدن لو پټای کوي به چولي چې سړی راځي په هغه وخت کې ودا نور د شونډې د قتل لړ شي څه چل دی ټول ولې سر کې درد نن مې کولمې داسې نن مې دا ځای خوږي نن مې دا چل ابا چې دا یا خدای پاک زړه ستړی استمان راغلم نو تا دا خبره ماته کوي او چې عمدک خزه په عمدک کې شپې پلان کړو بوسي دې واده ته بوسي دې لګه چهره وګوره څنګه سرس پینو ځلې پړکیږي وداس کپڑے بډو نه خېلټي سرخي وډو نه خلټي نو بډړو نه خلټي نه چې خاوند پاري بداسي او چې بار د پاري بداسي ته صحیح خبره دکان ته ځي سودا کوي هم ځان جوړي چې پلان درځي هم ځان جوړي الګ پلان کوي چې خو ته لوري تاسو نه لاره چې تاسو خوای او که بازار ته دې پردوخه مدته ځان خیراس بورکا داسې چولي چې هغه د کپړو لري بدتري دلته ټای شاته نه مداسه ښکاری لکه دوی باندې دي مخکې نه ټای دومره ځانونه به بهر نشي او چې ورته نه ګوري نو خځه خپم چې ما ته ګوري خځه خپکی مې اوس سړی نه خپه خځه چې ما ته ګوري دا حقیقت ده دا دروغ نه وایم یو خځه بداسي تاسو کورونه ډیر کوي خو عام معاشره هم داسي اثر بھی لګوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم خځه اثر ولګول دا زناکار یو زنانه د منځنه راوته چې تل ابو هريره د غيبوي او ابو هريره د نو فرمایي چې لا شاب د څو کو دست مات شوی په دې اثر لګول دی دست مات شوی موږ به بد نه دي دا تر اوسه نه دوی زنانه نه دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تراشی ته خوشحال کیږي دا خوشحال ډیر ورته خاوند چې دا تاسو یقین پر کو کې دا زنده پروان څخه خدي اوري
دا څه زیات کار نه غواړي د ښځو چې ته ماته مزدوري کوه خو چې راشي چې دومره غوندې څپلۍ ورته راوالي یا دومره غوندې تکیې ته بلخت واچوي یا دومره غوندې استقبال یې په مینې وکړي بس خاوند دې وګټ دا ځان وجدي تا دپاره دا ځان وجده بهرحال دا زموږ حقیقت هم دا کار دی یو سړی راغی ښځې ته شکایت یې کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی واده نه کوي دا لور مې دا واده نه کوي ښځې نه پوښتنه وکړه چې ولې واده نه کوي وی یا رسول الله ما ته د خاوند حقونه وښایه خاوند څه حق دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې که خاوند دې زخمی وي او پیپ دې بهیږي د زخم نه وینې ځوي بس دا دې بهیږي او تا ته وایي چې وڅټه وایسکه او ته یې وڅکې که ودې نه څکلو تا نافرماني وکړله او که پوزې نه تا ګړنګ وهیږي او پیپ هم پکې وي وینه هم پکې وي دا درته وایي چې راشه پولیس سره د وڅکه او ته انکار وکړې تا د خاوند حق ادا نه کړی نو ښځې انکار وکړو چې زه ځکه نه کوم چې زه دا نشم کوی نو زه به د الله نه فرمانه شم او زه دا نه غواړم چې زه الله نه فرمانه یم دا دومره حقونه دي د سړي واورئ تاسو حیران کړه ځان نه نوی رسول الله صلی الله حدیث عبدالله الله دې موږ تاسو ته معافي وکړي عبدالله ابن ابي اوفا رضی الله عنه د معاذ ابن جبل رضی الله عنه واقعه ذکر کړي چې دا کله راغو دا حدیث په نور واقعو کې هم شته او دنه دینو کې اضافه ته خو د نور واقعو کې چې کوم راغله مضمون د تقریبا 3 موضوع کې راغله د مضمون د ټول یو دی هغه دا دی چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سجده کوله یې د سجدي مطالبه وکړه رسول الله په خبره وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبره دا څه کوي وای ما په شام کې يهوديان عیسایان لیدل چې خپل مشران به سجده کولې نو ما ویل سجده قابل خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی زه ولې سجده ونه کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل واورا کله سجدي اجازت الله نه علاوه بل چاته وې ما به خدای ته حکم کړی وای چې خاوند ته سجده وکړي دا دومره غټه درجه ده د خاوند رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یسړو خذو باریکی الله نه ویریږي خذو باریکی الله نه ویریږي او د دې شرمګاهونه تاسو ته الله حلال کړی دي د دې شرمګاهونه الله حلال کړی دي خو د دې په حقونو ورکولو کې احتیاط کوئ او خځې ته الله فرمایي خپل ځان او خپل کټ بشتاره د خاون د دې به حفاظت کوي سړو ته وایي تاسو د خځې حفاظت کوئ قل ته وایي تاسو د سړو د دې کټ بشتري پوری حفاظت وکړئ په دې بشتري کټ باندې بل څه مکه نه ولته پرېدا دستا د خاون امانت ته دې کې ډېری خبرې نورې هم دي کاش چې زما خپل لورګانې هم چې دا ټولې اورېدې تاسو خلاص کوم د بشتري نه مراد یوازې د کټ د پلنګ نه ده او فوټه شپه فوټه موږ زنانه چې مور کړه لاړې شي مور ته څه وایي خاوند مور ته ول په بدی عمل کوي داسې ظالم دی او داسې دی او څه نه راوړي او شوم دی او بخیل دی او هل کوي او دا کوي الله وایي مکه او دې هم ته بده خبره مو پلا تر سه هم ته بده خبره رسي بده خبره رسي ښه خبره نه رسي یعنی دې هدا پوری چې که بچي ور سره یې کنه زه تاسو حالات مطابق څه کوم چې به تاسو پوهیږئ نه بچي ور سره یې اوه دا بچي څومره خپل دی څنګه پلار ور سره مینه کوي نو مړه ظالم دی دوستو وو ځکه کې ور سره لاس ملاو کی ام تک خبره هغه ورته په ښه انداز کې هم کولای شي پلار دنه مجاهد جوړای داسې نرانو ورته ور سره ملایي ګورې ډوړې کیو خبره چې ښه خدای یا بده خبره کوي چې بده خدای یا بده خبره کوي هغه بده خبره ته دې خو تشتنانو باندې نشتنانو پلار ته مشل ورې ولې ورته خستې شي بیکار شي هغه دومره نشي کوي چې بغته یو بلې وای او یو څپلې وای نو الته خو چې مور ته بده خبره ورسېده نو دلته خو اخیره خو هغه خو اخیره نو بیا خو د کور کې فساد جوړ هغه نو بیا بل څه نه جوړي کبه دا خبره کوي ورته پکې یوګا نو دې ځین خبرته جوړ کی بیا دا بیکار او زه غلطه شوم او دوکه شوم او پلاني ما سره دوکه وکاو خبره ونه مانی او ګوري چې تر شي ورته او ځان ورته تکړه کاو دا چالو کا نور داسې ورته پته ورکی شاته
نو دغه خدای چلته نه راشي نو سړی نه بیا سم سپیډ جوړ کی کما کې بل جوړ کړی نو بیا دې بل شي جوړ نه دا وګورته دا او دلته خواخي هغه خدلته زمور دی هغه وای کور خاصه په زمانه دی زوی عمره وړه ته کوم دی نه پکې راغلی چې ته د کور مشرولي کوي نو چې له وته دا خدای خپل خاوند سره خاندي نو د خاوند مور باندې بدل دي زموږ یو شاګرد هغه ډېر خپو والي کړی ولې خپې یا وای هغه دا بس ویل نشم بیا خیمه پښتنه جوړه وای زه دروازه نشم بندولای د قبل وای ما ته مور وای چې دروازه مو بندو یا ما سړو به راځي نو بهر حال الله دې معافي دا زمونږ احکامات درته بیانول زمونږ کورونه داسې دا د الله حکم نه مانځه ځکه داسې دا د الله حکم نه او خذ بیا هغه خو بیا وایي چې زه د خاوند خذ یم نو کور خو زما دی نو هغه د خواخي ته اډو د انسان درجه هم نه ورکوي حالان کې دا د خاوند مور دی د خاوند مور چې شو ظاهره خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو ته مدوم یې درکړي الله فرمایي یو دغه مور هم دی ګوره او د دې عزت احترام هم د خپل مور په شان دي تیر درس کې تاسو اورېدلی یو مقوله کچېری دا خدای خشي خاغه نو د دې مثال د پرزو دی چې هر پرزه خپل ځکه کار کوي نو ماشين به ټیک چلی او چې یو پرزه خراب شي ماشين به ټیک نه چلی ماشين به ټیک نه چلی ناټول ماشين بیا خراب شي بهر حال خدا دا د سړو خبرې دی اول رسول الله صلی الله علیه وسلم جهاد دراغه خدای را کوزولې دي دغه نه کجاو کې ناشته وای پام کوي شیشې دي احتیاط کوي شیشې دي اوس ته کې وړاندې ور کوټه ده خو دې کې ډېر لوی سبق دی یعنی دا خدای داسې دي لکه شیشه چې وړي راوړي څومره احتیاط وکړي ماته نشي اون لګيږي چاودل پکې را نشي کریک نشي نو دومره احتیاط کوي دي خدای سره دا دومره د احتیاط شي او اخیری خطبه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره کړې ده د عربو د عجمو باندې عجمو د عربو باندې او بیا خاص خبره کړې ده پام کوي د خدای باره کې ویریږي د الله نه او احکامات نورم دي تاسو واورئ وخت مختصر شي خدای د وسواورئ اټول نه اول د خدای پیدایش واورئ چې الله دې باره کې سوای هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن إليها يا بچانو زنانو تاسو ما خبره ده خامه خواوي ليسكن إليها ما پیدا کړی د خدای د پاره د چې سړی ته سکون ورکړي د خدای پیدایش د سکون د پاره ده د خدای پیدایش د سکون د پاره ده ما پیدا د لپاره وجعل منها زوجها او جوړه مکړه د دې ادم نه خدای د دې د پاره چې سکون ورکړي دتا د خدای په کومه خدای چې خاوند د پاره د سکون ذریعہ نه هغه زما مور یو کده ما خور یو کده ما خدای کما بچی وی هغه خدای د الله په نس باندې نه ده هغه خدای نه خدای نه چې هغه خاوند دغه د الله د پیدایش هینه الټه روانه ده فکر چې خدای د خاوند لپاره د سکون ذریعہ ما ډیر خوندان لیدل چې راشي قربان جی جان حکم ستړی شوی دا هغه هیڅ خدای په نه کمیږي دغه خدای د الله خو دغه خدای د لپاره جنت زما لا قصدي د زما رسول الله صلی الله علیه وسلم زوی د جنت زمواري مده داسې خدای مجنت ازیان ورته واره بل الله فرمایي سوره روم کې الله فرمایي آیت نمبر 21 کې ومن آیاتی ان خلق لكم من انفسكم ازواجا اولاد نشاناتونه دا نشانه دا چې تاسو د پاره الله تعالی خدای پیدا کړی دي لتسكنوا الیها چې تاسو سکون حاصل کړئ هغه سره یعنی اے سړیا تا ته ما خدای پیدا کړی دي د پاره دا چې تاسو سکون جوړ شي را خدای پیدایش د سکون دی خاوند څه ذمہ داری ده کاروبار الت آیات کې تاسو واوریدل او خلافت او عبادت ته خدای څه ذمہ داری ده چې دیو خاوند ته سکون ورکړي او موږ خدای یو تیری شبي دي یو شبي سره د خاوند هغه خانه خراب کو بالکل زموږ راخص دا چې الفاظ په نه وباسو زه د معاشري خبره کوم د یو کس یا یو خدای خبره نه کوم چې بس هغه لپاره دومره غوندي خبره د خدای په وی فکرې کې الله فرمایي سورۃ یوسف کې ان کیدکن عظیم تاسو ډېر لوی چلوازي یې الله فرمایي وی فکرې کې ټوله کتاب درته وایي
یو فکر دا الله تعالی سره کې کړی او غدا استعمالي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې تاسو ذمہوار یې سړو د دې د خرچي د دې د کپړو د دې د خوراک د تاسو ذمہداري ده تاسو کوي سړی د دې ذمہوار دی خدای نه د ذمہوار هغه نه کوي نو زور زبردستی دې نشته او دا غي خوراک دا غي روټي دا غي څاک وغیرہ سورہ طلاق اللہ تعالی فرمائے اسکنوهن من حيث سكنتم من وجدكم داسي او سوار څنګه چې ځان وسای داسي نه چې ځان په اړه نه ری په خلیوي او خدو د دې الو په کړی داسي باندې کوي سچ ته کوي او تا خدي د پاره وي کته ایسی کې پروت نو قدم ایسی کې پراته کته وو خبرې نو خدي ته وو خبر کوي کته کې مدي کپڑے اچي نو خدي ورته څنګه چې ته اوسې داسي ژوند به خدي سره تیرې ته ولې احکامات دي غړ احکامات دي او دلته په درس یو فکرې کې موږ خبره بیان کوو د دې په پوښ کې د ټوله ژوندۍ ته بیانولای شم ان شاء الله چې الله وغواړي هغه څه وکړي بیا بخاری شریف کې حدیث ده بیا تاسو وسوورې زنانه وو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ذکر معراج ته لاړم نو ماته جهنم وخو بخاری شریف حدیث ده ما انت زنانه ډېرې ولې په جهنم کې خځې ډېرې صحابه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله دا ولې وای دا کفر کوي ناشکری کوي وای دا الله ناشکری کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو بدا وای وای نه دا د خاوند ناشکر دي دا د خاوند ناشکر دي ځکه به دي جهنم کې دي به رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل تشریح بیانوي وای ټول عمر ور سره خېګړه کوا او دا خدای متابعدار چې دومره مونږ چرته ور سره سختی یا چرته کمه وشي دا خدای به الفاظ رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړي ما نه کتلې تا طرفنا څه خیر قطو قد شرهم دا دومره نشکري کېګړه ور سره کوا په دومره باندې زیاته وږي وای تا نه اړو مخیر لیدلې نه تا په ټول عمر عذاب کې چولې ما تا په ټول عمر ماته تکلیف را کړې او تا دې لاس لګره زور کې سوځم وغیرہ په دک کې وږي وې دي کې حنن کې و د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیاته خبر وبله څه بیان کړی د بخاری شریف حدیث ده نو یې زنانه ولا نه ویریږي په دې معاملې کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بل دې هم د بخاری شریف زنانه و دې پښتنه وکړه دا یو واقعا لوی ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ ته وتلو خدو طرف ته لاړو او ورته ولې ما تاسو په جهنم کې ډېری کتلې نو ویلې وای ځکه چې یو تاسو بدل ډېری وایي خدي چې جګړه شي کو تقوای نه استعمالي نو ټول ملغې د خپل استعمالي او په دې د خبرې کې دا بلې خدي ته سخت سپوري کنزل او بد حتی کې ځنه خپل بچو ته بدل دی وایي مرشي او تاشي او اغشي او خره او خنزير او فاني او دنګي او خاوند او څخه پرته او سخرته او واخي ته وغيرها وغيرها په دې وجه وایي تاسو جهنم کې یې تاسو دا جمعي غلط استعمال او ځکه به جهنم کې دومره غټه خبره ده دا وړي خبره نه بیا سورہ نساء کې الله تعالی فرمایي آیت نمبر 19 کې یا ولذین آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها اے سړو تاسو د خزو په زور زبردستی وارثان خو نه چې میراث کې د تپات چې کوم پښتنو کې ورور مرشي د بل ورور بیا کوي ک کشر یو ک ظالم یو ک خدای یو ک هر څه ته ویل الله وایي دا چې میراث خو نه ده چې په کونډه شونه بته کوا نه د خدي مرزي ده که خو خې دې راغله غني مې کا زموږ چې څنګه خدي استعمالو چې ورته د ټیشو پیپر باندې مثال کو الله وایي دا چې ټیشو پیپر باندې ته میراث هم نه ده فزول د برازیل چې کوي بیا ورپسې الله فرمایي وعاشروهن بالمعروف خېتره کې ژوندۍ ور سره تیروا دا دوه اپوزیټ احکامات ته بیانوم د خدي او د نر د دوړو چې ځکه چې وخت ډېر مختصر دی یا څو حدیث تاسو واورئ ها دی آیت کی سورۃ النساء 19 نمبر آیت کې الله فرمایي چې خزانه دی ورکړي به هم ته نبی اخري واپس ها که خپل درکې نو په خیر وا مہر مقرر شي دا دغه حق ته که خپل درکې خاوند ته نو وای او کنه درکې ته نشي اوسه که خزانه دی ولی ورکړي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو کې بهترین سړی هغه دی چې هغه په اخلاقو کې خسته وي او ښه اخلاق دغه چا دي چې خدي سره خوش اخلاق وي زمونږ د پښتانه به اسی ځان لري ونی جوړ کی چې کوم څه تکړه موږ چې کله د ونګش په ودی کنه
بیا د ملګری د ملګری پوي او ځان تکړه کو د نن شپې در باندې زور اور نه شي او تا چلو کو هغه چلو کا نو بیا ځان د بهادر جوړي. بهرحال دا د پښتنو خبرې دي، الله او د الله د رسول خبرې نه دي. الله او د الله د رسول خبرې نه او کبه الله سزا درکولا یو سالک ته وایي چې وایي چې ګورې دا رندش په کې بخدا ټایټ کې کني دا به اوس به تا باندې زور ولې نو ته چې کور ته تلې د کور کې چل جوړ کړی د کور کې کمرې کې یو پښو باندې اشاره کړی دی، پښو اشاره کړی د خپل کمرې کې کومه چې مخصوصه کمره و او ځان سره دا جوړ کړی د بل ملګری پوي کړی چې کله ته کمرې ته نه نوځي نو پښو به راوځي نو دا پښو به راونی چې او دا ته اشاره کوي بل ازمو کې زمکه به وهي نو دا خزه بولري چې او وسره نو ټول عمر به تا مخې ته ناراضي نو ته پښو بند کړی دا لاړو کمرې ته نو ځان تیار کړی چې دا پښو به ځل ته کوم یا او د سزا ورکوم چې الته دې نه وته دې نو خدای مخکې له پښو ته داسې لاس کوي ولا چې تنه چې ورته نه پښو دې راسته وي او ني سنا ورته مری کې نو ولې او مخکې نو مخکې له پښو سوچونه مکو چې خدای به دې مری کې پښو ني سي درته او دې نه شي کار کوله. بهرحال د الله او د الله د رسول احکامات ووري نو بیا ته کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کتا سو کومه خرچه په خرج کوي دا صدقه ده او بهتره صدقه هغه چې په خپل خرج کوي. بهترین صدقه رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي چې کومه په خپل ځان نه وکړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کتا سو د ځان نه یو عادت خوښ نه نو هغه ښه عادتونه ته ګوري هغه کې به څه صفاتونه هم هغه صفاتونه ته ګوري په بده باندې سترګې پټوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خدي استاسو ماتیف دي خو تاسو مالکان نه یې مالکان نه یې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي استاسو زنه وصیت کوم تاسو ته په خزو باندې د خیر خیال کوي خدای د پختې نه پیدا و او پختې کګدا کګوالی ته موږ که زور کوي ماتيږي نشه به پختې نه که زور کوي ماتيږي او که نه کوي زور نو کګدا نو د دې کګوالی نه پیدا واخلې دې سره گزاره کوا او گزاره ور سره کوا او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي حقونه مکه خودلی دی په دې کې بیا ده چې تاسو کې بهترین هغه ده چې هغه خوش اخلاق ده او په مخ باندې به نه وهي او بد سپکی سپوري تعنیب او تنور کوي په غرونه به تنور کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خدای د خپل کور نه غهبان ده پام کوا زنانه او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو ذمہ داری د بچو تربیت کول دي ته یو مدرسې ته یو سکولي د خدای غیږ د څه وړه غنه ده او عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې مونږ سره ټول کارونه وکول حتی چې جاړو به هم وه مونږ سره دې د وجنه چې ځان دې د اوس کوله کدن خوندان د دې په بنیاد باندې کوي نه هغه سره تعاون لپاره د هغه د زړه ګټلو لپاره نه هغه خزه د خزه داسې وي چې سړونه بیا بې عزتي کوله او نه هغه سړی داسې خاص کر رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دې دا ډېر وګړه درس نه په یو درس کې نه لنډیږي دا کیسې ځکه دا معاشرې سره تعلق لري ان شاء الله نو درسونه کې د حقونو کې راځي هغه حقونو کې څه خبره د خدي خاوند راځي یا کته اوس سوالونه هغه مانو کوي مختصر خبره اخري کې بیا کوم ختم شوی دی ډېر وخت هغه دا چې کور د جنت نه یو مثال دی دا جنت دی او دا جنت خزه او خوند د دواړه په یو بل اعتماد کې جوړول شي او د دې سربراهان د دې خواخي او د دې سخر دي کدا د پلار په شان دی وګڼل شي او دا خواخي د مور په شان دی وګڼل شي دواړو طرفونو نه هم د خدي طرف نه هم د سړي طرف نه دا د مور په شان دی وګڼل شي دینه کور او دنه خسته بچي بس تاسو نه راوي بچو سره خو دې نشته کنه دا بچو د پاره دا قرباني دي سړی او دا خزه دیو کی دغه بچي چې داسې ماحول کې رالوي شي هغه نه د دنیا قیمتي ترين سړی بیٹوي. الله دې موږ تاسو ته د خیر زندګی را نصیب کړي. الله تعالی دې موږ د هر شر نه بچو ساتي.